مبارک شي د یتیمانانو نه میچ وګټو دا میچ څوک داسې کوي دا گیم څوک داسې کوي تور هم وکړه چې میچ هم وګټو محمد رضوان صاحب مبارک شه 50 دی مکمل کړه گیم دی وکړو د ځان دپاره بابر اعظم صاحب ډېر زیات تمنا ډېر زبردست انینګ دی کړه وکړو د خپل ځان دپاره هر سړی لګیا د خپل ځان دپاره دا میچ تا له داسې ګټل پکارو دا نن چې کوم تا په کومه طریقه میچ وګټو که تا ته په هائی رن ریټ سره میچ ګټل پکارو صرف میچ ګټل تا ته نو تا ته په هائی رن ریټ سره میچ ګټل پکارو چې ته کینیډا ته شکست ورکړې په هائی رن ریټ سره چې تا ته یو ایکسټرا پوینټ میلاو شي د سکاټلینډ په شان تا ته به یو ایکسټرا ایج میلاو شي په سټارټ کې هم شرمونه کړي دي د یو اس اے نه میچ بایللی دی د انډیا نه میچ بایللی دی ګټلي میچونه هم بایللي دي خو اوس د کینیډا نه ایټلیسټ دا سکور تا ته په 17-18 اوور کې چیس کول پکارو که نه هم دا سکور تا ته چیس کول پکارو په 9-10 اوور کې چې ستا سټرایک ریټ ستا رن ریټ پې بوسټ شي مخ په وړاندې لاړ شي یو ایکسټرا ایج درته میلاو شي ایکسټرا پوینټ درته میلاو شي ستاسو دلته کې دا موقع وه خو دا د ځان دپاره ګیم ولې نه کوي ټیسټ میچ به ډېر زیات بهترین یو ټیسټ میچ به ډېر زیات ښي نن چې کوم میچ نن چې کوم گیم محمد رضوان صاحب کړی دی نن چې کوم گیم بابر اعظم صاحب کړی دی ټول یې د بالونو ضایع کول کړي دي او ټول د ټیسټ میچ په شانته کې گیم یې کړی یار پلیز دا گیم څوک داسې کوي د یو سره کالکولیشن نشته د یو سره هغه میتډ نشته د یو سره منیجمنټ نشته د چیرې په کومه طریقه نن میچ ماله ګټل پکار دي کوچ به دې ته ښه صفا ویلي چې لکه ګوره د نن میچ تاله په 10 اوور کې چیس کول پکار دي لاړ میچ دی وګټو خو میچ ګټل تاله نن نو تاله ایکسټرا ایډوانټیج اخیستل پکارو په دې میچ کې چې ته دا میچ په هائی سټرایک ریټ په هائی رن ریټ سره چیس کې دومره سټاپونه دومره ډاټ بال د محمد رضوان په انینګ کې دومره ډاټ بال د بابر اعظم په انینګ کې او اوس پاکستاني څه فینز اوس هم په دې انتظار دي چې پاکستان به څه کمال وکړي نه دا به وځي په داسې طریقه باندې به وځي چې په داسې بېکاره طریقه باندې د کینیډا غونډه کې کمزوري ټیم نه دی دا میچ وګټو دا د دې نه خو بهتره خبره دا و چې د سر اړول دا میچ هم ته ګټلی نه وی نو دې به ډېره زیاته فایده کړې وی بهرحال پاکستان ته اوس هیڅ قسم چانس نشته دی چې دا وځي د سوپر ایټ مقابلو ته دا یو چانس و چې 2 میچونه دي دواړه په هائی رن ریټ سره په هائی سټرایک ریټ سره وګټي د آیرلینډ نه د کینیډا نه او بیا یو اس اے را روان 2 میچونه وبېري هغه ممکنه خبره نه ده خو کم از کم ته خپل حق خو ادا که نه عجیبه گیم دی نه منیجمنټ شته نه میتډ شته نه کالکولیشن شته چې په کوم طریقې سره ماله گیم کول پکاري ټول د ځان دپاره لګیا دي بابر اعظم هم د کپتانۍ نه مکمل لرې کوي رضوان هم لرې کوي افتخار احمد هم لرې کوي دې سره چې کوم دی دا ټوټل چې کوم دا کچري دي په دې ټیم کې موجود دي د پی ایس ایل پروډکټ چې پکې کوم موجود دی د پی ایس ایل پیداوار چې پکې کوم موجود دی دا ټول لرې کوي دا ټیم مکمل طور باندې صفا کوي دی ډومېسټک نه دی کړی دی صحیح گیمز نه دي کړي راغلي پی ایس ایل کې لاو کړی ته 2-3 چکې نارمل بالران ته والی دي او په ټیم کې تاسو اغستی دا د پی ایس ایل پروډکټ دلته کې تاله نه چلیږي چې پاکستان ټیم دی کو څه فایده بهرحال خپل رای را سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملوي ویډیو کې تر هغه د مال راکې اجازه الله پامان